مزاج نه مجبور دی خو بعضې داسې مزاجونه هم شته چې هغه دا وایي چې کم ښه کار ما کې نشته دی په کار دی چې په هغې باندې هم زه وستایلی شم هغې باندې هم زما تاریخ بیان شي بعضې مزاجونه څه د دې خبرو حامله وي الله تبارک وتعالی خالق کائنات د دې څیز مذمت فرمایلو بلکې د دې څیز هم مذمت دی لکه څنګه دوه درې خبرې په دې موضوع باندې کوو چې انسان کې څه ښه صفات دي پکار دی چې هغه د الله نه ستاینه وغواړي د بندګانو به څه ستاینه وي بندګانو خو به دومره زیاته ستاینه وي چې چېرته یو پوسټ به در پسې وچلی په یو پوسټ باندې به یو ښه کمنټ در پسې ورکړي دا ملا کی دوڑ مسجد تک نو همغه خبره ده چې بس همدومره به زموږ وس دی چې ما وستا ستاینه وشي ستاینه خو د هغې خالق په کار ده ستاینه خو د هغې مالک په کار ده چې د ستا په ذره باندې د غرونو په مقدار بدلې درکوي د غرونو په مقدار باندې ته یو عمل وکړې الله پاک د غرونو په کربونو په مقدار باندې بدلې درکوي ستاینه د هغې رب په کار ده ستاینه د هغې رب طرف نه په کار ده چې انسان په خپله باندې لږ وکړي او خیر او برکت ورته ډېر ملاویږي غرض مدا حاضرینو چې رب ازال خالق کائنات قرآن کریم فرقان حمید کې ارشاد فرمایلو چې بعضې هغه خلق دي چې هغوی کې یو نیک کار نه وي او مزاج دا وي چې په هغې باندې هم زه ښه وستایلی شم زه په هغې باندې یعنی د بل چا کریډټ هم ماته میلاو شي بل چا یو ښه کار وکړو په هغې باندې هغه ته دومره نمبرې میلاو نه شي لکه ماته نمبرې میلاو شي رب العزال خالق کائنات ارشاد فرمایي ویحبون او د کافرانو او د بدبخت خلکو مزاج دا دی ویحبون ان یحمدوا ما لم یفعلوا چې په هغې کارونو باندې د مونږ وستایلی شو چې کم کارونه دوی کړي نه دي والله فرمایي ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب دا انسانان د کلم دا ګمان نه کوي چې په پردو صفتونو باندې خپلې خوشحالیانې کوي او خپله د دوی خواهش دا وي چې د مونږ تعریفونه د وشي الله پاک فرمایي دغه انسانان کلم د جهنم نه او د جهنم نه عذاب نه چرته بچیدونکي او نجات موندونکي نه دي زما د دغې آیات کریمه په خپلو الفاظو کې د وضاحت کولو زما بنیادي مقصد دا دی چې موږ په پښتو کې ولکه چرې نامه ورکو دا خواږه زهر دي دا خواږه زهر دي چې انسان په خپله باندې خوري او انسان بلم ورکوي او دا زه به دا ووایم چې لکه څنګه علما لیکي چې بعضې ګناهونه داسې چې انسان کم انسان یې کوي نو ګناه ورته میلاویږي خو بعضې ګناهونه داسې دي چې کوي به یو انسان خو ګناه به بل تم پکې میلاویږي لکه علما فرمایي چې د هغې مثال دی لکه غیبت یو کبیره ګناه ده هغه چې کله یو انسان د بل چا سپکاوی د هغه په غیر موجودګۍ کې بیانوي دې ته غیبت ویلی شي خو چې څوک غیبت کوي هغه هم ګناهګار دی خو یاد ساتئ چې د دغه انسان د خولې نه څوک غیبت اوري هغه انسان هم ګناهګار دی ګناه خو یو کوي خو په دغې ګناه کې ملوث دوه کسان دي ځکه چې که چېرې دا انسان په خپله باندې غیبت نه اورېدی زه یو چا غیبت کوم ما ته یې زه خو یې نه اورم نو زه به چا ته غیبت کوم دا ما چې ورته غوږ ایښودی دی زه د دغې غیبت نه مزه اخلمه او زه ورته تبکیم لګوم او سر هم ورته خوځوم نو مطلب دا دی چې د ده په ګناه باندې یو قسمه زم راضي یم د ده ګناه کېدو دپاره زم یو سبب جوړېږم یاد ساتئ غیبت هغه ګناه ده چې کوونکی هم ګناهګار دی اورېدونکی هم ګناهګار دی او چې کومه موضوع باندې نن خبرې عرض کول غواړم هغه داسې ګناه ده چې څوک یې کوي هغه هم ګناهګار دی او چې چا ته دا ګنې اظهار کېږي هغه هم ګناهګار دی خو هغې ته مونږ که چېرې بله نامه وله ورکو مونږ پښتو کې ورته چپړاسي ورته وایو یا پښتو کې چپلوسي ورته وایو دغه چپلوسي چې ده
چې یو کس راولګي او د بل کس هغه غټې غټې ورته وایي او د بل کس تعریفونه بیانوي او د بل کس هغه صفتونه بیانوي چې پکې شته او په داسې طریقې باندې بیانوي چې وي پکې 10% او بیانوي ورته 90% او یا داسې چپلوسي کوي او داسې په مخامخ د چا تعریفونه کوي چې انسان کې هغه کارونه نه وي او هغه ورته بیانوي چې څوک دا چپلوسي کوي دا هم کبیره ګناه کې مبتلا دی او چې د چا چپلوسي کیږي هغه په لوی هلاکت او په یو لوی ګناه کې مبتلا دی الله کریم خالق کائنات د موږ استاسو ظاهري او باطینی ګناهونو نه په امن او امان کې وساتي. حاضرینو حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یو صحابی دی حضرت محجن سلمی رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې زه د حضور مبارک سره مسجد نبوي شریف کې ناستم چې ما وکتو چې حضور مبارک په دغه مسجد کې یو کس ته هغه ډېر ښکلي سجدې او ډېر ښکلي رکوګانې او ډېر په خشوع او په خضوع باندې عبادت شروع کړی دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم کاری صاحب آواز ټیک نشو واپس خراب شو چې دا کم د اوس اوچړلو دا بند کا. حضور صلی الله علیه و آله وسلم ورته ارشاد فرمایلی چې من هذا اے محجن رضی الله تعالی عنه دا منځګزاره سړی څوک دی؟ نو حضرت محجن سلمی رضی الله تعالی فرمایي چې ما ورته داغه تعریفونه بیان کړل چې دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دغه صحابي ته چې امسک لا تسمعه فتهلكه، اے صحابي په کلار باندې داغه صفتونه کوا او بس نور صفتونه بند کا. داسې نه چې دا ته کم صفتونه دغه عابد گزار کوي او دغه ساجد او د عابد کوي نو هسې نه چې تا دا صفتونه بیانول هغه واوري او د هغه په صفتونو اورېدو سره به هغه انسان تباه او برباد کې. گویا حضور مبارک ورته وفرمایل چې هغه صفتونه چې کم صفتونه په ده کې شته او ته بیانوې نو د هغه په وړاندې مه بیانوه. هسې نه چې د دغې صفتونو د وجې نه د دغه انسان په مزاج کې غرور راشي، انسان په مزاج کې تکبر راشي، د انسان په مزاج کې لویی راشي، د انسان په مزاج کې فخر راشي، د انسان په مزاج کې تفاخر راشي. هسې نه چې د هغه صفتونو بیانولو سره د هغه هلاکت ته ورپرې نوځي، لویی به راشي، تکبر به راشي او په خپلو عبادتونو باندې به ریا راشي. چې کم اخلاص باندې انسان سجدې لګوي، کم اخلاص باندې رب ذوالجلال ته بنده خپله بندګي ورته ښکاره کوي نو انسان چې کله د خپلې بندګۍ د الله په دربار کې کومه وړاندې کوي د دې تعریفونه واوري انسان کیدی شي چې لږ نوره بندګي ور زیاته کړي او دغه زیادت ته غیر اخلاص ویلی شي. سچ مخکې کېدل دا پرخلوصو، دا د کوچ غوندې صفا سفید او سپینو صفاو، خو کچر یو انسان د خپل طرف نه دغه تعریف اورېدو سره په دغه عبادت کې نور زیادت وکړي، د 2 رکعاتو په ځای باندې 4 رکعات وکړي، سبحان ربی الاعلی 15 ځلې وایي، د تعریف اورېدو سره هسې نه چې بیا یې 9 ځلې نه وایي، هسې نه چې 100 بار کلمت طیبه د مونځ پسې وایي، هسې نه چې د بل تعریف اورېدو سره 200 ځلې شروع نه کړي او دغه ټول په حقیقت کې که تکبر واخلې، که لویي واخلې، که فخر واخلې، که ریا واخلې، که غرور واخلې، دا ټول حقیقت کې هلاکت دی. ځکه حضور مبارک ورته ارشاد فرمایل امسک اے محجن دغه حضرت او دغه عابد انسان صفتونه نور مه بیانوه، فلا تسمعه او نما دا صفتونه تیز بیانوه چې هغه یې وانه اوري چرته او ته ورته وانه اورئ. او حضور فرمایي که چېرې چا هغه صفتونه چې چا کې دي او په بار بار واورېدل او بار بار خلکو نه هغه تعریفونه اورېدلو کوشش وکړو، حضور فرمایي فتهلکه، دا انسان به په تعریفونو د هغه بیانولو سره به تباه او برباد کې، هلاک به کې، اعمال به هلاک شي. ځکه حضور مبارک په یو
بل روایت کې ارشاد فرمایي چې ایاکم والتمادح، حضور فرمایي د هر چا بلا وجه بلا یعنی بیجا د چا مخامخ تعریفونه مه بیانوه. حضور فرمایي ولې فانه ذبح، دا چا چې مخامخ تعریفونه کوي دا حقیقت کې تا حلال کو، دا تا ذبح کو. بے ځایه ځای د چا مخامخ تعریف بیانول حضور مبارک منع فرمایلی دا، او دا په حقیقت کې قتل دی، دا هلاکت دی. او حالانکه په دغه هلاکت باندې مونږه خوشحالیږو چې مونږه هلاک شو، او که چېرې مونږه څه ووایو او څه وکړو یا د خیر کار وکړو، مونږه باقاعده د خلکو نه مطالبه دا کول غواړو چې لږ څه ووایې چې دا ما څه وکړل، لږ څه ووایې چې دا زه څنګه یم، لږ څه تعریف وکړئ زما شخصیت څنګه دی، زما کردار څنګه دی، لږ څه ووایې. نو چې ته نه وایې چې ووایې او خلک بیان کیم هلاکت دی، نو چې بیا ته خلکو ته وایې چې د ما نغمې وایه، زما تعریفونه کوه، زما منقبتونه بیانوه، زما شان و شوکت بیانوه، نو چې ته ورته بیا وایې دې نه لوی هلاکت به بیا چرته وي. د دې د وجې نه حضور صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمایي ایاکم والتمادح، یو بل مخامخ بې ځایه ځای تعریفون نه ځان وساتئ، فانه ذبح، دا یو بل تعریفونه کول مخامخ بې ځایه ځای لفظ سره عرض کول غواړم، بې ځایه ځای تعریفونه عرض کول حضور مبارک فرمایي فانه ذبح، دا ذبح ده، دا قتل دی، دا انسان ته ذبح کو، دا هغه ظاهر و باطن ته نقصان ورسولو. ځکه حضور صلی الله علیه وعلى آله وسلم په یو بل حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي، حضور صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک ارشاد فرمایلو، بلکې یو صحابي رسول دی هغه ناست دی مقداد رضی الله تعالی عنه، هغه په وړاندې یو کس دی او د عثمان غنی رضی الله تعالی عنه صفتونه شروع کړل. نو حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه خاورې راواغستې همغه ځای کې او په دا مخ باندې ورته وروویشتې. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد فرمایلو دغه مقداد رضی الله تعالی عنه ته چې دا څه ده وکړل، دا کس سره تا داسې د اخلاقو نه غیر کار تا ورسره وکړو، هغه په مخ باندې خاورې دوړول، په مخ باندې شګې ورویشتل، دا خو تا ښه ونه کړل. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي او عرض وکړو چې یا عثمان غنی ما د حضور مبارک په حدیث باندې عمل وکړو. او څنګه عمل؟ صحابي رسول ورته فرمایي چې ما د حضور نه اورېدلی چې حضور مبارک فرمایي اذا لقیتکم المداحین فاحصوا فی وجوههم التراب. حضور فرمایي چې کم یو انسان تاسو ووینئ چې هغه د ستاسو په مخ کې د بل چا تعریفونه کوي یا د ستا په مخ کې د ستا تعریفونه کوي او بې ځایه ځای تعریفونه کوي، دنیاوي مقاصدو دپاره کوي یا د شر فساد دپاره کوي یا د خپل درناوي د بل سپکې دپاره کوي. حضور فرمایي چې کله هم داسې تعریفونه څوک بیانوي په دا لاس کې خاورې راخلئ او په مخ باندې وله ګزاروئ. حضرت مقداد عرض کوي چې عثمان غني ما په دغه مخ باندې ځکه دا خاورې ورګزار کړې چې ما د حضور مبارک په حدیث باندې عمل وکړو. د دې د وجې نه علما فرمایي چې کم یو انسان بې ځایه ځای د تا تعریفونه کوي د دغه انسان نه ویریږه، دا انسان تا تباه کوي، دا انسان تا هلاکوي، ظاهري دنیا کې هم تا تباه کوي، ایمانی حالت باندې هم تا کمزوری کوي، او چې کم د اعمالو نیک اعمالو دنیا ده په هغې کې هم تا هلاکت ته ورګزاروي. ځکه چې حضور فرمایلی دي چې څوک د چا تعریف کوي مخامخ دا انسان تباه او برباد کړو. د دې د وجې نه حضور مبارک فرمایي چې کله هم داسې کس ووینئ چې بې ځایه ځای د ستا تعریف کوي یا د ستا هسې بډایي بیانوي یا د ستا نه د هغه څه دنیاوي مقاصد دي یا بل چا سپکاوي کې د ستا بډایي بیانوي یا په خپلو کمزوریانو باندې پردې اچولو دپاره
دستا بڑائی بیانئی حضور فرمائی دغه انسان په مخ باندې خاورې ورګزار کا ظاهری الفاظ د حدیث مبارک دادی چې په مخ باندې خاورې ورګزار کا شارحین د دې حدیث هغه معنوي هغه باطنی معنا هم دالی کی چې بل مقصد دغه حدیث دا په مخ باندې خاورې گزارول او مقصد دا دی چې کچه د دې لپاره تعریفونه کړي وي چې تا نه څه مقصد حاصلول غواړي ته به پوهیږې دا مقصد ولا مه پوره کوه دا داسې شو لکه د هغه په مخ باندې تا خاورې ګرګزار کړي هغه له بې مراده کړو هغه له بې مقصوده کړو هغه چې څه دپاره راغلی و هغه په خپل مقصود او په منزل کې ناکام شو او دغه ناکامېدل په حقیقت کې انسان په مخ باندې خاورې ګزارول دي ځکه حضور مبارک فرمایي چې هغه انسان په مخ خاورې ګزارول پکار دي او چې کم علما لیکي چې نه حدیث مقصد هم دا دی چې بې مراده کا خو په مخ باندې ولا خاورې هم واچوه علما بیا لیکي چې د هر چا په مخ باندې خو خاورې هم نشي اچولی علما لیکي چې کچرې لانجه فساد جنگ جګړه او سلویا معامله ترې نه جوړیږي او زور د وی چې مخ باندې گزار ولا وکې خاورې ور واچي او څه درته ویلی نشي نو دا ورسره وکړه چې سبا له د دغې عمل نه منې شي او د بل چا په مخ کې د هغه تعریفونه نه کوي کری دا عمل به ورته معلوم وي چې بیا به ما په مخ باندې خاورې راغورځېږي نو لحاظه د بل چا تعریفونه به نه کوم او علما لیکي چې کچرې داسې کس و چې هغې نه فساد جوړېدو لانجه جوړېده کیسه ته ورانېده نو زړه کې ورته بد ووایه او دا ضرور وکړه که د سته چېرته په عهده باندې ناست دی سیټ باندې ناست دی ایم پی ای ایم این ای یا بل داسې وزیر یا داسې بل یو افسر 18-19 ګریډ افسر او تاله څوک راشي او د ستا تعریفونه بیانوي چې فلانکي هم دا ویل او ډنګلي هم دا ویل او جی په سحر مونځ کې هم درته دعا وکړه حالانکه مونځ به خپل هم نه کړی او جی شپې چې تهجد ته راوچتېږم مخې ته مو کېږې او عمرې له چې تللی وم بلکل ته حرم شریف کې ما ته مخامخ ولاړې یاد ساتې دا ټول چې دي حقیقت کې خپل هم دا کس تباه دی او چې دا چاته بیانېږي دا انسان هم په دې باندې تباه کېږي ها چې په کم ځای کې علما لیکي په کم ځای کې د چا د تعریف کولو مخامخ ضرورت راشي یا هغه کسان به هم تعریف بیانوي جایز دی په خپله څوک تعریف بیانوي په خپل ځای باندې هغه هم جایز دی حضور مبارک په خپله باندې ارشاد فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخره حضور صحابه کرامو ته فرمایي زه د ټول آدم علیه السلام د اولاد سردار یم خو په دې باندې زه فخر نه کوم دارنګې حضور مبارک په مختلفو ځایونو کې خپل تعریفونه بیان کړي علما لیکي د مشارحین د حدیث لیکي چې په کم ځای کې د خپل تعریف ضرورت دی هغه ځای کې جایز دی یا د چا تعریف کول په کم ځای کې ضرورت وي هغه ځای کې جایز دی حضور مبارک صحابه کرام به په منبر باندې ودرېدل حضور مبارک په مجلس کې به خلق صحابه کرام ودرېدل او د حضور مبارک نعتونه به ویل د حضور مبارک صفتونه به مخامخ کول علما لیکي چې په کم ځای کې د چا تعریف کولو ضرورت وي که بل څوک یې کوي جایز دی او چې کم ځای کې ضرورت وي خپله کول هم جایز دي خو لیکن د ضرورت په تحت باندې کول هم جایز دي اورېدل هم جایز دي خو پاتې شو چې دا کومه مونږه معاشره کومه ده چې د دوو انو سړی به نه وي خو چې سیټ باندې کینی نو د سلو انو سړی ترې نه مونږ بیا جوړ کړو هغې وجه څه ده په هغې تعریفونو باندې او چې دغې سیټ نه راکوشي د سلو انو سړی چې واپس 2 انو ته راولو لا خو مخکې مونږ یې تعریفونه کول چې فلانکی دی او خوب کې مې لیدلی او حرم شریف کې راته یادېدی او په تهجدو کې هم راته یادېږي په دعا کې مخامخ راته ولاړې چې کله به منصب باندې ناسي په تهجد کې هم در یادېږي او غایبانه ورته چې خلکو ته وایي چې ورسره میلاو شي ما سلام په وایه خو که منصب نه راکوشو او یا هغه 2-3 روپۍ وې ورسره هغه نه خلاص شو چرته خدا نه خواسته نو بیا مخامخ در سره میلاو شي د سلام اچولو قابل نه مخکې چې مالدار او یا په منصب ناستو خدای پاک نه به ول جنتونه غوښتل اوس چې د منصب نه کوشو اوس 2-3 روپۍ ورسره هغې نه خلاص شو اوس د جنت دعاګانې څه کوي چې اوس په دنیا کې دغې 2-3 روپو دعا هم ورته نه کوي چې خدای د واپس
په مال او په حال باندې شتمن کا یا خدای پاک د واپس دغه سیټ منصب خاوند کا دغه دعا ورته بیا نه کوو حقیقت همدا دی حاضرینو چې حضور مبارک د انسانانو او د خپل امتیانو مزاج کتلی نبض یې کتلی حضور مبارک اول نه فرمایلی دي چې څوک د ستا تعریف کوي بس دا تا هلاکول غواړي دا تا تباه کول غواړي او په همدې بنیاد باندې حضور مبارک په مختلفو مواقعو باندې حضور مبارک خپل اصحابه کرام منې کړي دي او په اختتام کې به زه دا حدیث مبارک ضرور وایم حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د یو انسان مخامخ تعریف په هر ټیم جایز دی د یو انسان عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمای چې اما الملک فانه مذموم د خلقو بے ځای مخامخ تعریف کول عبدالله ابن مسعود فرمای مذموم دا گناه ده الا فی طلب العلم مگر هغه انسان چې څوک علم حاصلول غواړي د هغه مخامخ تعریف بیانوه د دې لپاره چې په دغه علم په زده کړه کې نورم ترقي ورنصیب شي یو طالب علم ته یو سټوډنټ ته که هغه سټوډنټ په سکول کې دی که کالج کې دی که یونیورسټۍ کې دی او که پاکو مدرسو کې دی د دغه طالب علم تعریف کول مخامخ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمای د دغه تعریف کول جایز دي مخامخ جایز دي د دې لپاره چې تعریف اورېدو سره ضروري خبره دا ده انسان یو دو درې قدمه وړاندې د تلو کوشش کوي د دې لپاره تعریف وکړه چې دغه طالب علم مخ په وړاندې باندې علم حاصل کی د الله پاک او د رسول پاک د دین نه باخبره شي نو ځکه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې ملک په غټ قاف سره ملک چې دی دا یو بل ته بې ځای مخامخ تعریف ته ویلی شي فرمایي اما الملک فانه مذموم دا یو بل تعریف کول چې دا مذموم دی یاد ساتئ په دغه کې چې کومه هلاکت پروت دی د هغې مثال په ذاتي طور باندې زه یو خپل رای لرم چې تا څوک تعریف کوي ذاتي طور باندې زما دا یو رای ده چې تا څوک مخامخ تعریف کوي په دې نتیجه باندې ورسېږه چې دا انسان چې ته نه وې د ستا به بد صفتونه هم بیانوي چې څوک د ستا مخامخ تعریف کوي په دې نتیجه ورسېږه چې د ما مخامخ تعریف کوونکی به ما هغه کمزوریانې ما په غیر موجودګۍ کې بیانوي چې کم کس ما مخامخ تعریف کول غواړي دا به تا بدیان هم بیانوي خو څه به وایي عمده به وایي چې څوک مجبوري ده چې نه وایو مخامخ ورته نو بیا به داسې وي او نور خدای داسې کسې کوو خو بس مجبوري ده مخامخ ورته نغمې ورته وایو یاد ساتئ دا یو ذاتی تجزیه او تجربه لرم چې کم انسان د ستا مخامخ تعریف کوي په دې باندې کنفرم اوسېږه چې دا انسان به د ستا په غیر موجودګۍ کې سپکاوی هم بیانوي او دا مخامخ تعریف مثال عرض کول غواړم مخامخ تعریف نقصان باندې ظاهره باندې څوک نه پوهېږي خو د مخامخ تعریف نقصان صوفیه کرام فرمایي چې د دې مثال د لرګي د وینې دی چې مخامخ کله تعریف د ستا څوک کوي په هغې وخت کې خو نفس خوشحاله شي هغې وخت کې تم خوشحاله شي خو لیکن دا یو داسې وینه ده چې دا فی الحال تا ته د هغې نقصان او هلاکت نه ښکاري دا د هغې لرګي نه پوښتنه وکړه چې کله 10 میاشتې او 12 میاشتې وینه په کم لرګي کې وي په ظاهره باندې رنګ و روغن والا ښکاري خو که معمولي شی پورې ټچ شو نو د وینې هغه خاورې او د دوړې او د هر څه د هغه لرګي نه راګزار شي دا مخامخ تمادح چې دی د یو بل تعریفونه حقیقت دا چې په دې باندې نفس غټېږي ها چې کمو خلکو مخامخ تعریف چا کړی دی چې چا نفسونه مړه کړي دي نو هغوی بیا نفس په مخامخ تعریف باندې نه غټېږي چې چا نفسونه مړه کړي دي هغوی په مخ کې بیا تعریف بیانوه هغه بیا نقصان نه ورکوي لکه څنګه د اولیاء کرامو منقبتونه دي چې کم لوی مشایخ تیر دي کوم لوی اولیاء کرام تیر دي یا موجود دي د هغوی په مخ کې د هغوی منقبتونه وشي چې دا د الله ولی دی او نیک عمل دی او دی په خپله موجود دي او مریدان او شاګردان د هغه تعریفونه په منقبتونو په اشعارو کې وایي د هغوی په وړاندې دا منقبتونه
دا جایز دی په دې بنیاد باندې حرام دی دا منقبتونه چې دې سره نفس غټیږي او چا چې اول نه نفسونه مړه کړي دي هغوی ته بیا خپل تعریفونه ویل او نه ویل دا ورته برابر ښکارېږي ځکه حضرت عیسی علیه السلام مبارک به فرمایل چې مخلص هغه انسان دی چې هغه په لار باندې روان دی یو طرف ته کاڼي پراته دي بل طرف ته ملغلرې پرتې دي او دته کاڼي او ملغلرې یو شان دي ښکاري دا کامل ترین مخلص انسان دی داسې خلکو په وړاندې بیا ملغلرې د تعریفونو کې ښودل یا د خلق داسې خلکو په وړاندې د هغوی تعریفونه نه بیانول هغوی ته برابر دي خو هغه خلک یاد ساتي ډېر کم دي داسې خلک چې د هغوی په مخ کې تعریفونه کې څه جواز لري یاد ساتي هغه خلک چې دا ډېر زیات کم دي هر یو پټکي او د هر یو دستار او د هر یو جوبې والا به ځان ته خپل کس ودرولی خپل تعریفونه او خپل منقبتونه به وایي او خلکو ته به پکې وایم چې سبحان الله ورته ووایي یاد ساتي د داسې مشایخو دپاره یا داسې علماو دپاره هم دا تعریفونه د دوی په وړاندې کېدل هم ناروا دي د دوی دپاره اورېدل هم ناروا دي هغه خلک چې کم درویش المزاج وي هغه خلک چې هغوی صفا د نفس راوستی وي ظاهر او باطن کې د الله پاک معاملاتو ته بالکل برابر یکسا وي هغه خلک چې دا ډېر کم دي غرض دا یو ځان له خبره ده خو ما د حدیث مبارک په تناظر کې عرض کول غوښتل چې څوک زمونږ نن سبا مزاج عمده دی چې هلاک یو په دې وجه باندې چې د بل نه خپل تعریف اورېدل غواړو او بل نه تعریف اورېدلو کوشش کوو او چې څنګه قرآن کریم وفرمایل چې کله نا کله داسې انسانان هم وي چې کم کار مونږ نه وي کړی یا کم تعریف کولو والا صفت مونږ کې نه وي مونږ په دې باندې خوشحالېږو چې هغه تعریف دم ما وشي چې کم صفت ما کې نشته دی هغه کار دم ما پسې وتړلی شي چې کم کار ما نه دی کړی لکه څنګه پوسټونه لګي چې فلانکی کار فلانکی ایم پی ای وکړو فلانکی ایم این ای وکړو او بس هغه تکړه دی چې اول پوسټ شیر کو چې دا شی چې دا ما پسې ولګي یاد ساتئ الله رسول فرمایي الله پاک فرمایي چې څوک دا مخامخ تعریفونه بیانوي دا کس هم هلاک کېدو والا دی او چې چا تعریفونه کېږي هغه هم هلاک کېدو والا دی چې چا نفسونه مړه دي د هغوی نه علاوه دا معامله د موږ ستاسو دپاره ډېره خطرناکه ده ځکه علما کرام فرمایي چې دا باطني بیماریان دي چې دغې بیماریانو نه انسان ته په دنیا کې ظاهري او په دنیا کې ایمانی و باطنی نقصانات ملاویدی شي الله کریم خالق کائنات د موږ ستاسو د حضور مبارک د تعلیماتو مطابق د زندگی تیرولو تعریف عمل کولو توفیق نصیب فرمای او الله کریم د موږ ستاسو د یو بل د تعریف د کولو نه او د یو بل مضمون تعریف د اوریدو نه محفوظ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب كريمة دستاد حبيب مبارك عليه الصلاة والسلام کلمات و حدیث مبارک ویل شول د استاد پاک کلام پاک د آیاتونو مبارک او تلاوت او ترجمه او تفسیر بیان شو موږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمای رب کریم موږ ظاهرم خیسته کې زموږ باطنم خیسته کې رب کریم دواړو جهان خوشاله زموږ نصیب فرمای رب کریم د عافیت والا د صحت والا زندگی زموږ نصیب فرمای دلره او د نږدې نارینه او زنانو چې دعاګانو التجا کړي ټول دعا ورته وکړي چې الله کریم د ټولو خیر او برکت د دنیا او د آخرت نصیب فرمای څومره مسلمانان وفات شوي دي الله کریم د ټولو برخه د بخر نصیب فرمای الله کریم د موږ ستاسو ایمان سلامت کی صحت سلامت کی الله کریم د موږ تیر شوي دعاګانې دغه دعا راتلونکي دعاګانې قبول او مقبول فرمای وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.